أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. صدق الله العظيم. سورة النبأ مكية وهي 40 آية وفيها ركوعان. سورة النبأ مکی سورت تے 40 آیاتون دی او 2 رکوع دی. پیغمبر علیہ السلام تا کہ دا قیامت پبارک آیاتنا نازل شو، قیامت برازی و پاغے کے بدا تمام مخلوق را جمع کی گی و اللہ تب مخامخ کی گی، حساب کتاب بکی گی، چالا جنت و چالا دوزخ بئی. نو دے کافر و با پخپل و مجلسونو کی خبر کولی کہ دے قیامت دا ذکر خود قرآن کے دیر اہمیت سر ذکر شوی دے. خدا شیز من ذہن اخلینا ادا قیامت نشت دے سے گپ شپ دے. نو چابا انکار کو کہ قیامت نشتا او چابا تصدیق کو کہ او قیامت شتا. خوچشتہ دے نبیا دا عذاب بچال ورکی گی، ثواب بچال ورکی گی، روح لا کہ بدن لا کہ دوارو لا کہ یولمنا دقا اختلافات شروع شو. او سوک وی کہ نسیبا قیامت چتا سات پسات یا قیامت بکلی راولا قیامت کنا اسے وین اشترینا. نو دا قسم خبری کے رے نو دا آیاتنا اللہ پاک نازل کرد. عم یتساءلون دا عم دا عن او ما دو لفظون لی. ما استفهام دا پارا دا تپوس دا پارا راضی. نبیا عمتنا جوڑ شو دا خلق خپل منس کے دا سپ بارک سوال و جواب کئی. عم یتساءلون دا دی دا سپ بارک یو بل سر تپوس کئی. نخپل اللہ جواب ورکی عن النبأ العظیم دا غدیر لوی خبر پبارکی دا قیامت پبارک تپوس کئی. الذی هم فیہ مختلفون کہ دوی دا قیامت پبارک مختلف دی کہ قیامت بویو کہ بنویو سنگ بوی دغ اختلاف کئی. نو دے قیامت کے دا تپوس پختنے و دا اختلاف گنجائش نشتا. دا یو یقینی شے دے.
او په خپلو سترګو به دا مخلوق وویني چې د څه نه انکار کول نو هغه به هر څه وویني. عم یتساءلون د څه شي په باره کې یو بل سره خبرې کوي، تپوس کوي. عن النبأ العظیم د یو ډېر لوی خبر په باره کې تپوس کوي. نبأ په خپله خبر عظیم ته وي او عظیم ورسره ذکر دی. الذي هم فيه مختلفون هغه قیامت چې د هغې په باره کې دوی اختلاف کوي. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. هرگز دې کې انکار نه دی پکار، اختلاف او تپوس پوښتنې پکې نه دي پکار، او دا خلک د اختلاف نه منې کېږي. کلا هرگز دی نه منې کېږي. سیعلمون زر دی چې دوی به پوه شي، قیامت به راشي، دوی به په خپلو سترګو وویني، په خپلو غوږو به هر څه واوري، په خپل بدن به پې هر څه راشي. نو د قیامت منظر به را مخکې شي، نو د سوال او د جواب او د اختلاف به هیڅ حیثیت پاتې نه شي، حقیقت به ور معلوم شي. کلا هرگز دیو نه منې کېږي د اختلافا. سیعلمون زر دی چې دوی به پوه شي. ثم کلا سیعلمون بیا بالکل داسې نه ده، اختلاف نه دی پکار، دوی به پوه شي. الم نجعل الارض مهادا آیا موږ نه ده جوړه کړې ده ازمکا مهادن بچونا. علم نجعل الارض مهادا آیا موږ نه ده جوړه کړې ده ازمکا مهادا بچونا، چې دا خلق په اطمینان باندې په دې آرام کوي، ګرځي را ګرځي خپل کاروبار پې کوي. علم نجعل الارض مهادا آیا موږ نه دي ګرځولې دې ځمکې لره نم ده جوړه کړې ده ځمکه مهادا بچوڼه. والجبال اوتادا آیا موږ نه دي ګرځولې دا غرونه اوتادا میخونه. دا ځمکه چې الله پیدا کړله نو په دې باندې یو قسم پریشان کن حرکت و زلزل ہوگی. او دغه حرکت د دې نه بندېده. نو یو ځل الله پاک په دې باندې دا درانه درانه غرونه پې پیدا کړل، او د هغې نه پس د دې ځمکې دا حرکت قلاع شو. وی دا فرشتې ورته حیرانې پاتې شوې چې دا لویه ځمکه د څومره لوی زلزلو په دې باندې اضطرابي پریشان کن حرکات و په دې کې څنګه قلاره شو. دا غر خو ډېر مضبوط قوت والا دی. نو فرشتو د الله د تپوس وکړه چې د دې غر نه زیات قوي مخلوق بل شته؟ وی او وی هغه اوسپنه ده. غر چې هر څونه مضبوط دی خو چې دا اوسپنه ورته ونیوي شي نو ټوټې ټوټې یې کي. بیا وایي چې د دې اوسپنې نه زیات قوت والا بل مخلوق شته؟ ویل او هغه اور د اوسپنه که هر څومره مضبوطه اور ته یې ور واچوې نو نرمه به شي. وی د اور نه زیات قوت والا بل شی شته؟ وی او هغه اوبه دي، اوبه پې ور واچې اور به مړ شي. وی د اوبو نه زیات قوت والا بل شی شته؟ وی هغه هوا ده، او هوا راشي دا اوبه آبي بخاراتو کې شي والوځي. وی د هوا نه زیات قوت والا بل شی شته؟ وی او هغه یو مسلمان انسان دی چې هغه د الله په نوم باندې صدقه وکړي نو په هغې باندې په دنیا کې انقلابات راځي. دا د هر شي نه
قوی دی انسان چې د الله د رضا لپاره صدقه وکړي د الله په نوم ورکړو کی انقلابات په هغې باندې راځي نو غرونه مضبوط دي او دی لکه د میخ په دې ځمکه ور ټک وهلی او تات د وتد جمع ده میخ نو میخونه یې پرې ټک وهلی دا په ځمکه دپاره چې موږ ته ښکاري نو دا د هغې میخ ټوپی پاتې ده نور میخ اوږد څونه یې ځمکه کې به څونه ور ډوب شوي خو دا د میخ بهر ټوپی ده نور خدای ته پته چې ځمکه کې به دا غرڅونه ورننوتي وي نو وخلقناکم ازواجا من پیدا کړی تاسو ازواجا جوړې جوړې الله آدم علیہ السلام یوازې پیدا کړ بیا د هغه د نفس نه د هغه د ګچې پختې نه هوا بي پیدا کړله نو چې دواړه پیدا شو نو د هغې نه وروستو وبث منهما رجالا كثيرا ونساء د دې دواړو نه بیا خواره کړل په دې دنیا کې نارینه او زنانه نو الله پاک جوړې جوړې پیدا کړل جوړې سره پیدا کړله وی جوړه د دې دپاره پیدا شوله چې دوی د یو بل سره آرام او سکون حاصل کی ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا سورہ روم کې الله فرمایي دا الله د قدرت په نشاناتو کې یو نشانی دا د ان خلق لكم چې ستاسو لپاره پیدا کړي دي من انفسکم ستاسو د نفسونو نه ازواجا بیبیانې هم تاسو له بیبیانې پیدا کړلې تسکنو الیها دې لپاره چې دا نارینه د خپلې بیبي سره سکون حاصل کړي د نارینه د سکون دپاره زنانه د هغه بیبي الله جوړه پیدا کړې ده وخلقناکم ازواجا الله وی من پیدا کړلې تاسو جوړه جوړه وجعلنا نومکم سباتا من جوړ کړی دې ستاسو دپاره خوب سباتا آرام او راحت ټوله ورځ به ستړې ستومانې خو چې شپه راشي او خوب وکې نو ټوله ستوماني دې ووتله ثبات ستړیوالی ختمول آرام راحت وجعلنا اللیل لباسا او دا شپم جوړه کړې ده لباس څنګه چې انسان په خپله کپړه کې دا خپل بدن پټوي نو دقه شانتې د شپې په دې توره تیاره کې پردهداري ده کم کارونه چې د پټولو لایق دي عموما هغه په شپه کې کېږي او حسي طور باندې هم د کپړې اغوستل د شپې زیات وي ځکه چې د شپې موسم یخ وي نو بنده په ځان کمبل او بستره وغیره راواچي ځان پټوي نو دا شپه لباس ده وجعلنا اللیل لباسا شپه چې ده نو دا الله وی ما درله لباس پیدا کړ په دې لباس کې ځان پټی نو په دې شپه کې پټ شولې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه چا تپوس وکړو وی دا نکاح د شپې تړل ښه دي که د ورځې جایز په دواړو دي د شپې نکاح هم تړلی شي او د ورځې هغه ورته د شپې نکاح تړل بهتره ده وی څه دلیل دی وی دا دلیل دی که نه چې وجعلنا اللیل لباسا الله وی دا شپه مې دله لباس پیدا کړ شپه لباس ده او د زنانو په باره کې الله فرمایو هن لباس لکم دا بیبیان ستاسو لباس دی و انتم لباس لهن تاسو د هغوی دپاره لباس یې نارینه زنانه دپاره لباس دی او زنانه د نارینه دپاره لباس دی څنګه چې په لباس بنده پټېږي نو داسې د ګناه د کارونو نه سړی د ښځې په وجه د ګناه نه پټ شو ښځه د سړي په وجه د ګناه نه پټه شوله د ګناه د کار نه بچ کېږي
نو زنانه او نارینه له یو بل لباس دی او شپه هم لباس دی، د دې وجې نه وایي نکاح د شپې تړل بهتر دي. د ورځې هم جایز ده او د شپې هم، خو بهتره وایي د شپې ده. وجعلنا اللیل لباسا، من جوړه کړې د شپه ستاسو دپاره لباس. وجعلنا النهار معاشا، جوړه کړې ده موږ ورځ معاشا د ګټې. دا ورځ د ګټې دپاره دی کې به کاروبار کې ذریعه معاش. عموما کاروبار او ګټه دا د ورځې کېږي، په دې ځان له خپل بال بچ د ضرورتونه پوره کېږي او د زړه اطمینان او سکون پې حاصلېږي. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، من جوړ کړي دي ستاسو د پاسه سبعا شدادا، هو مضبوط اسمانونه. سبعا شدادا اسمانونه چې ډېر مضبوط دي، د کم وخت نه چې پیدا دي تر اوسه پورې، چې ترنګ روغن وغیرہ هیڅ نه غواړي، پلستر وغیرہ نه غواړي، نه را غورځېږي نه را دوړېږي، هیڅ هم نه کېږي. وبنینا فوقکم، من جوړ کړي دي ستاسو دپاره ستاسو د پاسه سبعا شدادا، اوه مضبوط اسمانونه. او اسمانونه دا یو د بل د پاسه دي او قد په قد دي. وجعلنا سراجا وهاجا، او من جوړ کړی دی نور سراجا وهاجا، یو چراغ چمکدار. دا چراغ دی رڼا هم کوي، خو دې چراغ سره تو هم شته دی. سراجا وهاجا، رڼا هم کوي ګرمي هم کوي او چمکدار چراغ دی. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وانزلنا من نازل کړي دي من المعصرات ماء ثجاجا، د اوریځو نه اوبه ډېرې. معصرات نچوڼي کېدونکې، نچوڼي کوونکې، دا اوریځې نچوڼي شي، اوبه ترې راشي، اوبه ترې راتوی شي، یا دا هواګانې نچوڼي کوونکې دي. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، من نازل کړي د اوریځو نه اوبه ډېرې ډېرې. په شیبو شیبو باران د اسمان نه د اوریځو نه راځي. لنخرج به حبا ونباتا، دې دپاره چې موږ را وباسو به په دې اوبو باندې حبا دانې ونباتا او سبزیانې. شینکۍ پې زرغونې شي، باران وشي، دانې پیدا شي، غلې پیدا شي، شینکۍ پیدا شي. وجنات الفافا، او باغونه، جنات باغونه، الفافا په دې پاڼو کې انغسته. دا پاڼې دومره ډېرې لکه چې دا باغونه د انغستې د پکې دومره ګڼې وي، یعنې ډېر ګور ګور باغونه ګڼ. یا دا مطلب دی چې د دې یوې ځمکې نه مختلف قسم ونې او باغونه پیدا کېږي. نو دې کې د الله عظیم الشان قدرت او د هغې نشانات بیانېږي. الله داسې قدرت والا، حکمت والا دی، نو چې دا دونه څیزونه پیدا کولی شي، نو تا دوباره نشي پیدا کولی. حساب کتاب دپاره تا ځان ته پیش کولی نشي. خو دې کې د الله حکمت دی، یو عظیمه کارخانه الله روانه کړې ده، او د دې به نتیجه د قیامت پر ورځ ښکاره کېږي. ان یوم الفصل کان میقاتا، بېشکه ورځ د فیصلې. ان یوم الفصل، بېشک ورځ د فیصلې، کان میقاتا، دا یو مقرر وخت دی. د فیصلې وخت یو ورځ الله مقرر کړې ده. نیکانو ته د نیکۍ بدله، بدانو ته د بدۍ بدله جدا جدا به ورکړي شي. او په دغه ځای کې به بیا اجتماع او اشتراک نه وي چې په یو ځای کې د ټول خلک راجمعي. نیکان به یو طرف ته شي، نو بدان به بل طرف ته شي. وامتازوا اليوم ایها المجرمون، مجرمان به یو بل سره جدا شي. په دنیا کې
دا یو انور او یو سپومه یو هوا او یو ځمکه او یو اسمان او دا تمام مخلوق پکې سریږي خوراک کوي نیک او بد یو ځای سریږي نو په قیامت کې داسې یو ځای نه هلته به جدا جدا وي ان یوم الفصل کان میقاتا بېشک ورځ د فیصلې کان میقاتا مقرر شوی وخت دی نو دې ته یوم الفصل وایي جدا جدا وایي یوم ینفخ فی الصور په کومه ورځ چې په شپېلۍ کې به پوکې ووهلی شي فتأتون افواجا نو تاسو به راځئ افواجا ډلې ډلې مختلف جماعتونه به راځي ډلې ډلې به راځئ نو دا افواج د فوج جمع ده ډلې وی د قیامت پر ورځ به درې لښکرې راوځي درې قسمه خلک به راشي یو فوج به داسې وي چې په خېټه ماړه او ښکلی لباس او په سورلی سواره به وي په میدان حشر ته به راشي ښه ماړه او په ښکلې جامه پټ او په سورلی سواره میدان حشر ته راځي به دا یو ډله ده دویمه ډله به پیاده را روان وي میدان حشر ته به راځي او درېیمه ډله به داسې چې نسکور به وي دا مخونه پې په ځمکه لګېدي وي او دا خپې به پې د پاسې وي دا مخ به یې په ځمکه راښکې شي را روان به نو دا درې قسمه لښکرې به وي او بعضې روایاتو کې راځي چې دا ډلې او دا فوجونه به 10 قسمه وي او بعضې حضرات فرمایي چې په میدان حشر کې بې شمېره جماعتونه به د خپل عمل او د کردار په اعتبار باندې به د هغوی ډلې او ګروپونه جوړ شوي وي نیکان ځان له په هغې کې مختلفې ډلې او بدان ځان له مختلفې ډلې اوس نیکان چې دي هغې کې مجاهدین ځان له ډله ده مونځګزارو ځان له ډله ده زکات او خیرات والا ځان له ډله ده تهجد گزار د ځان له ډله ده د عالمانو د ځان له ده د شهیدانو د ځان له ده د ماشومانو ځان له داسې ډلې په دې ګناهګارو کې بیا ځان له ډلې دي د شرابیانو ځان له ډله ده د غلو ځان له ده د جوارګرو ځان له ده د هر عمل په اعتبار ځان له ډلې دي په کافرو کې هم ډلې په مؤمنانو کې هم نو بې شمېره ډلې او جماعتونه دي نو تأتون افواجا تاسو به راځئ ډلې ډلې یوم ینفخ فی الصور په کومه ورځ چې په شپېلۍ کې به پوکې ووهلی شي فتأتون افواجا پس تاسو به راځئ ډلې ډلې وفتحت السماء اسمان به کله وکړی شي فکانت ابوابا نو دا اسمان به دروازې شي اسمان به ټوټې شي ځای په ځای دروازې یوم تشقق السماء بالغمام اسمان به ټوټې شي او بیا به فرشتے هم راشي وسیرت الجبال روان بکړي شي دا غرونه فکانت سرابا دا به چمکدار شګې غوندې وي دا غرونه به زرې شي او بیا به سراب ښکاري سراب څه ته وایي د اوړي په دې غرمه کې چې روانې او مخکې د شګو میدان د طرف ښکاره شي د انور شعاګانې پرې راځي هغې نه یو قسم چمک پورته کېږي تږې سړی چې ورته وګوري دا خو سیند راغی اوبه دي چې ورنږدې شي هغه اوچې شګې وي نو دا د لرې نه دا چمکدارې شګې چې د اوبو ګمان پې کېږي نو دې ته سراب وایي او په پښتو کې دې ته شګوګل وایي شګوګل نو دا غرونه به څنګه وي فکانت سرابا دا غرونه به سراب جوړ شي چمکدار شګې ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا بېشکه جهنم كانت مرصادا دا به په انتظار کې وي
د چا په انتظار کې وای للطاغین د شریرانو په انتظار کې مآبا چې دا به ټکانه د دوزخیانو وي د شریرانو ټکانه کوم ځای دوزخ نو دوزخ د شریرانو انتظار کې دا د هغې ټکانه لابثین فیها احقابا دی به درنګ تېروونکي وي په دې جهنم کې احقابا ډېره زمانه احقاب څه ډېره اوږده زمانه نو د ډېرې اوږدې زمانې ته احقاب ویل کېږي دا د حقبتن جمع ده زمانه دراز حقبتن او د دې مقدار کې مختلف اقوال دي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وی یو حقبه 80 کاله ده او هر یو کال 12 میاشتې دي او هر میاشت 10 ورځې ده او هر ورځ 1000 کاله ده یو حقبه 80 کاله ده او یو کال 12 میاشتې او میاشت 10 ورځې او بیا دا یو ورځ 1000 کاله ده تقریبا 2 کروڑه 88 کاله یو حقبه ده 2 کروڑ 88 لاکھ سال دا یو حقبه ده نو داسې سو ځله احقاب به تېرېږي خو دا کافران به د دوزخ را اوځي نه لا یخرج احدکم من النار پتاسو کې یو کس به د اور نه نه راوځي حتی یمکث فیه احقابا تر څو چې پکې احقاب نه تېر کړي ډېرې حقبې نه تېرې کړي والحقب 87 سنة او یو حقبه څه د پاسه 80 کاله ده كل سنة 360 يوما هر یو کال 360 ورځې 360 مما تعدون چې تاسو شمیرئ نو 360 ورځې د کال شولې خو هر ورځ چې ده نو دا به بیا 1000 کاله وي او دا څه د پاسه لفظ په حدیث کې راغی یو حدیث کې ورسره د پاسه نه دی ویلي بلکې څه د پاسه 80 دي نو دا حقبه یا احقاب د یو ډېرې اوږدې زمانې نوم دی تفسیر بیضاوي وایي دهور متتابعه هغه زمانې چې پرله پسې دی او نه ختمېږي بس سمه خبره دا چې خالدین فیها ابدا چرې به هم تېروځي نه کفار به سوځي په دوزخ کې ته خارج به نه شي عاصي مسلم به شي خارج فضل پې بیا وګڼه ګناهګار بنده ابه ترې نه وځي او کافر وما هم بخارجین من النار دی به ترې خارج کېږي نه نو احقابه څه ډېره زمانه بیا ډېره زمانه چې د هغې د ختمېدو امکان نشته دا د چا دپاره دا د طاغین دپاره دا د اهل هوا د خواهشات نفسانیو د تابعدارو دپاره ان جهنم كانت مرصادا للطاغین بېشک دا جهنم چې دی نو دا به په انتظار کې وي للطاغین مآبا د شریرانو ټکانه ده لابثین فیها احقابا دی به درنګ تېروونکي وي په دې کې احقابا څه ډېره زمانه لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا لا یذوقون نبسکی دا کافران فیها په دې دوزخ کې بردن یخوالی څه د مزه د یخوالي به نه وي ولا شرابه او نه به د څکلو څه وي الا حمیما مګر ګرمې ایښېدلې اوبه دومره ګرمې چې په بړاسې د مخسرمن ویلې کېږي چې کلمو ته لاړې شي کلمې به ویلې کېږي او بیګي به تې
وغساقا او وینزوی د دوزخیانو بس کی جزاء وفاقا دا بدل دوی پورا پورا دا انہم کانو لا یرجون حسابا بے شک دوی امید نلر دا حساب دا دون صدا ولی ورکی امید نلر دا حساب وکذبوا بآیاتنا کذابا نسبت دا دروغ بیکو بآیاتنا زمان آیاتنا تا کذابا پا نسبت دا دروغ کولو سرا انکار بیکو تکذیب بیکو وکل شئین احصیناہ کتابا ہر یوشی منگش میرے لی دی پلی کلو کی ہر یوشی دا اللہ پا علم کی لوح محفوظ کی لکلی پروت دے ورطوی فذوقو پس اسکے تاسو فلن نزیدکم الا عذابا فلن نزیدکم منگ با نزیاتو تاسو تا الا عذابا مگر عذاب بدر تزیاتو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا صدق الله العظيم سورة النبأ دیرشم سپارہ یو دیرشم آیات مخی آیاتنو کی دا کافرو دا دوزخ صداگان ذکر شوی اور دے آیات مبارک کی دا مومنان و متقیان و کامیابی او داوی انعامات اللہ پاک ذکر کی ان للمتقین مفازا بے شک دا متقیان و پرہیزگار و بندیان دا پارا مفازا مراد مندلی کامیابی او مراد مندل حدائق و اعنابا باغون بوی حدائق دا حدیقة جمع باغونا وأعنابا أو أنجر بوي وكواعب أترابا وكواعب أو بيغلي بيبيان أترابا همزولي نو عمر خشتا بيبيان يغبل دي جنتيان سرو سرا بعمر کی برابر وي اطراف اغا مرگری چه پیوزه پا خورو که لوبی کری وی دا تراب نده دا ماشومان پا دی خورو که لغلیگی را لغلیگی و لوبی کئی دا امزولی وی نو دا جنت بی بیانی دا دی جنتیانو سربا هم عمر وی دا جنت دا سرو بسون عمری که بی بیانی بی هم عمر وی نو دا جنت نارینا او زنانا دوارا دا با دا درے دیر شکالو پا عمر کی پا دنیا کے دا درے دیر شکال عمری نو دا بندا حٹا کٹا برابر طاقت والا دا دینا کم عمر والا ہم پسکی ندے اچھے رست و زیاد عمری نام کمزور ہے نو دا جنت والا کسان
دا به په عمر کې برابر وي د 33 کالو نوجوانان به وي. په جنت کې به بوډاګان نه وي. جنت کې نه بوډا شته او نه پکې بوډۍ شته. پیغمبر علیہ السلام ته یو بوډۍ راغلی و، ورته وی چې زه به جنت ته ځم. نو پیغمبر علیہ السلام ورسره خوشطبي کوله، وی بوډۍ به جنت ته نه ځي. هغه په ژړا شوه چې بوډۍ جنت ته نه ځي نو زه به څه کوم؟ په ژړا شول. پیغمبر علیہ السلام بیا تسلي ورکړله چې هغې دا مطلب نه چې ته به نه ځې، ته به ځې خو ته به پېغلې. نو بیا خوشحاله شوله. مزاح او خوشطبي پیغمبر علیہ السلام کړې ده. نو داسې خوشطبي چې په هغې کې د چا دل آزاري نه وي او دروغ پکې نه وي، نو داسې خوشطبي جایز ده. که پیغمبر علیہ السلام ته یو ځل یو صحابي راغی، ماله اوښ راکه چې ته په سفر ځمه نو اوښ راله راکه. نو پیغمبر علیہ السلام ورته وفرمایي د اوښې بچې به درکړم. د اوښې بچې نو هغه ورته زه د اوښې په بچې څه کوم؟ اوښې بچې د هغه ذهن کې را چې ورکوټې څاروی به راکړي، نه ځان لره ګرځې نو ما به څه اوسي. زه د اوښې په بچې څه کوم؟ نو پیغمبر علیہ السلام وفرمایي چې ولې هر یو اوښ د اوښې بچې نه دی څه. دا خوشطبي ورسره کړې وه. همداسې د بوډۍ سره هم خوشطبي کړې وه چې بوډۍ به جنت ته نه ځي. نه په ژړا شو چې زه جنت ته نه ځم نو څه به کوم؟ نو بیا ورته د هغه ښه کولو لپاره یې ورته وضاحت وکړه چې بوډۍ به جنت ته ځي، خو بوډۍ به نه وي، پېغله به وي. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، بشك متقيان بنديان دپار مفازا کامیابی و مراد مندلی حدائق وأعنابا، لجنت باغون بي وأعنابا أو أنگر بي وكواعب أترابا، النوجوانان ببيانهم عمر بي وكأسا دهاقا او پیاله د شراب ډکې بوي. شراب طهور پاکیزه د جنت شراب او د هغې پیاله به ډکه وي. دهاقه ډکه، لبریز به وي، نیمګړې نیمګړې پیاله نه، په جنت کې به پیاله ډکه وي. او په دنیا کې کله ګرمه چای څوک درکوي نو داسې ډکه پیاله مه اخله، در باندې به توی شي. د چایو صفتونه کم کم دي وي. دوی چای چې لبریز وي او لبسیز وي او لبیز وي دا ښکلی چای وي. لبیز لبن چې پی پکې ډېر وي، لبیز. او لبریز چې پیاله ډکه وي، لبسیز چې شونډې سوځوي. په یخه چای به څه وکړي؟ د هر چا خپل خپل مزاج دی، د بعضو دغه مزاج دی، د چا به د دې نه بد شانتې مزاج وي. په دنیا کې پیاله لږه کمه پکار ده، در باندې به توی شي. او په جنت کې د لاس رفي نه پوره پیاله وي، هلته د باندې تویږي نه، هلته د نه زیاتې کېږي نه، نه هلته به لبریز وي. او په دنیا کې د هر چا خپل مزاج دی، څوک ډکه غواړي، څوک ګوټ ګوټ. وګوره تویې به نه. د څکلو شي شربت وغیره چې درته میلاو شو، یو خو پر سړي بوج کېږي، ډېر کېږي، نه هغه نه چې نه بوج کېږي. نو د پیشن دپاره به ګورې ویښ کې څه پرېږدې نه، بوتل کې، ګلاس کې، پیالې کې، ویښ کې به پرېږدې نه، ځکه دا خلک بیا تویی او دا نعمت د تویولی نه دي. وکأسا دهاقا، پیاله د جنت د شراب وغیره دا دهاقا ډکې ډکې به وي. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نبا اوري دوی فيها په جنت کې لغوا بهوده خبرې ولا كذابا او نه دروغ. جنتیان په جنت کې بهوده خبرې به نه اوري،
بکواس او دروغ به پکې نه وي، یو بل سره به جګړه نه وي، دروغ وینا به پکې نه وي. نو جنت داسې ځای دی چې په هغې کې غلط شي، پلید شي، د آزار شي به نه وي. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جنتیان به نوري په جنت کې لغوا بېهوده خبرې، ولا كذابا او نه دروغ. جزاء من ربك عطاء حسابا، دا بدله به یې ستا د رب د طرف نه عطاء حسابا، ورکړه د الله په حساب باندې به وي. د الله د طرف نه ورکړه او په حساب دا. جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء د جنت د نعمتونو ذکر چې کېږي نو د مؤمن د پاره به دې دی کې جزاوي او عطوا به وي. جزا او عطوا. د نعمتونو اول جزا ذکر شولا، جزای اعمال، ورپسې عطای ربانی دا. جزاء من ربک، ستا د رب د طرف نه به جزاوي، وپسې عطاء دا به عطواوي. نو دا جزا او عطا د دې خپله معنا دا ده چې جزا هغې ته وایي چې هغه د څه بدل وي. جزا دا بدل ته وایي، او عطوا چې ده نو دا د الله د طرف نه ورکړه ده، خو بې بدله. عطوا بې بدله ورکړه او جزا په بدل باندې ورکړه. نو دې دواړو کې خو تضاد دی چې دا په بدل ده او که بې بدله ده، دواړه ذکر وشو. د څه شي بدل جزا، او عطوا بغیر د څه بدلې نه بطور انعام ورکړه. قرآن پاک دا دواړه لفظ راوړو نه په دې کې یو اشاره ده چې جنت ته داخلېدل او د جنت نعمتونه صرف په شکل او په صورت کې د ظاهر په اعتبار دا د جنتیانو د نیکو عملونو بدله ده. په اعتبار د ظاهر صرف صورتن د نیک عمل بدله ده، په حقیقت کې دا عطای ربانی بلا بدل ورکړه د الله ده. حقیقت دا دی چې دا ستا د عمل بدله نه ده، خو ظاهري شکل او صورت یې دا دی چې تا نیک عمل کړی دا د هغې بدل دی. او نور حقیقت په اعتبار دا خالص د الله مهرباني او ورکړه ده. دا ځکه چې انساني اعمال د دنیا د عملونو د نعمتونو بدل نه جوړېږي. انساني اعمال د دنیا د نعمتونو بدل نشي جوړېدی. د آخرت د لازوال نعمتونو بدل به څه جوړ شي. د دې زړه د اپریشن چې کېږي نو لکونه روپۍ پرې لګي. اخر عمر کې د زړه فرق راشي او اپریشن وکړي، لکونه روپۍ ورکړي، نو څوک جوړ شي څوک ترې مړ شي هم اپریشن کې مړ شي. نو چې دا یو ځل ستا د زړه د جوړېدو دپاره لکونه روپۍ ولګېدې، نو دا ټول عمر چې د دا زړه جوړو نو تا خدای له څه ورکړي چې دی دله دا زړه جوړ ساتلی تر اخره پورې. ټول عمر یې دله دا سترګې روغې درکړي دي چې په اخر کې پړندېدو راشي نو څونه لکونه روپۍ پرې لګې چې دا نظر مې برقرار شي. نو دا پیدایش نه تر دې اخره پورې چې دله دا نظر جوړ کړو د دې تا خدای له څه ورکړي دي. دا غوږونه یې د دنیا ټولې خبرې اوري چې آخر کې درانه شي نو په غوږ لاس کېږي او بیا هم کار نه کوي، بیا ورته آخر کې مشین ولګي. نو دا ټول عمر بې مشینه چې دا صفا صفا اورېدل دی کول، نو دې د خدای له څه ورکړي دي؟ هېڅ شی نه. نو په دنیا کې چې دا کم نعمتونه تعالی الله درکړي نو دا ستا د نیکو عملونو حساب کتاب چې وکړې
نو ستا نیک عملونه کم دي او دا نعمت زیات دی. نو د آخرت لا زوال نعمتونه ستا د دنیا په عملونو نه کېږي. نو دا ستا د عمل بدله نه ده، دا عطاء رباني ده. نو د جنت نعمتونه دا د الله فضل او کرم دی. حدیث مبارک کې راځي چې هیڅ څوک هم د خپل عمل د وجې نه جنت ته نشي تللی تر څو چې الله پې فضل نه کړي. نو صحابه کرام عرض کوي د الله رسوله ته هم د عمل په وجه جنت ته به نه ځې او زم د عمل په وجه نشم تللی، تمام د الله فضل به نو زه به ځم. جزاء من ربک عطاء حسابا، دا لا زوال نعمتنا جزاء من ربک، دا جزاء او بدله د ستا د رب د طرفنا، عطاء خدا عطاء بلا بدل ورکړه د الله دا، او دا حسابا د دې یو معنا دا ده چې داسې حساب چې هغه ستا دپاره کافي کېږي، حسابا عطاء کافیا کثیرا، داسې ورکړه چې تمام ضروریات دې پکې پوره کېږي. د عربو محاوره ده احسبت فلانا، احسبت فلانا د دې څه معنی؟ اعطیته ما یکفیه، ما ولا دومره څه ورکړل چې د هغه دپاره کافي شو. احسبتو دونه څه مې ورکړل چې ولا کافي شو. حتی قال حسبي حسبي، بس 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 نور مه راکوه، بس دی. نو دا حسابه کافي کېدل. او دویمه معنا د حسابا دا ده چې دا په معنا د موازنه او د مقابلې راځي. نو د دې مطلب بیا دا شو چې الله جنتیانو له څه ورکوي، نو د هغوی د عمل په حساب باندې پې رحمتونه او نعمتونه نازلېږي. یعنې د عطا کې درجات دي. نو چې چا کې اخلاص ډېر دی، نو د هغه اخلاص د وجې نه پې ډېر رحمتونه دي، او چا کې چې اخلاص د هغې نه یو کوټې کم دی، نو د ده ایسه رحمتونه به د هغې نه کم وي. اوس به ځان ته مو ګورو، لږ صحابه کرامو ته به مو ګورو. نو د صحابه کرامو اخلاص ډېر زیات و، نو هغوی له په لږ عمل ډېر زیات ثوابونه ورکوي، او هغه عمره اخلاص زمن نشته، نو موږ له دونه نه. نو دې وجې نه پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما یو صحابي د الله په لار کې یو مد خرچه وکړي، مد تقریبا یو سیر. نو چې یو صحابي یو مد یعنې تقریبا سیر خرچه وکړي د الله په نوم، او د صحابي نه غیر بل یو مسلمان هغه د احد د غر برابر خرچه وکړي، نو د صحابي دا یو مد به ترې نه زیات وي. یو صحابي یو سیر اوربشې یو سیر غنم خرچ کړه، د الله په نوم باندې خیرات وکړه. صحابي یو سیر غنم خیرات کړل، اوربشې خیرات کړل. د موجوده زمانې یا تر قیامته دا بزرگان چې دې کې اخلاص شته او دې د احد د غر عمره خیرات وکړي، نو د غیر صحابي د احد غر او د صحابي سیر اوربشې د سیر اوربشې به ترې زیاتې وزنداري، دې کې اخلاص زیات و. نو د حساب دا مطلب چې د هر چا د عمل په حساب باندې په هغوی به رحمتونه راوریږي. جزاء من ربک عطاء حسابا، دا به بدلوي ستا د رب د طرفنا عطاء حسابا، او دا به ورکړه د الله د طرفی په حساب د عملونو د بندیانو. یا دومره ورکړه وی چې د بنده تمام ضروریات به په هغې باندې پوره کېږي. رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن، دغه رب د اسمانونو هم رب دی او د ځمکې هم رب دی. وما بینهما،
او سچ د اسمان او د ځمکې په منځ کې دي نو د هغې ټولو رب دی. الرحمن چې دغه الله رحمان دی بې حده مهربان دی. نو دا د الله مهرباني ده چې جنت ته مؤمن داخل شو. نو د الله پاک رحم چې په چا باندې وشو نو هغه ته د الله مهرباني ملو شوله. نو په عمل نه ده که بنده د خپل عمل په وجه د عذاب نه بچ شو دام ګران کار دی. دا نعمتونه خو جدا خبره ده. نو نعمتونه او جنت دا د الله په فضل دی. دا د الله مهرباني ده چې الله دا نعمتونه ورکوي. لا یملکون منه خطابا مالکان او اختیارمن ندي دا بندیان منه دا الله سره خطابا د خبرو کولو سره د دې چې الله ډېر مهربان دی خو د عظمت او د جلال د وجې نه د الله مخکې څوک خبره کولی نشي. لا یملکون منه خطابا د الله مخکې اختیار نه لري د خبرو کولو. اوس دا جمله جزاء من ربک عطاء حسابا سره که ولګې نو معنا به دا شي چې الله چاله څومره درجې د ثواب ورکوي په هغې کې د چا مجال نشته سوال نه پیدا کېږي چې څوک دا تپوس وکړي چې دا ته له دې دونه درجې ورکړې او دا ما له دې دونه ولې رانه کړلې او زه له ده نه کم یم څه دا سوال نه پیدا کېږي. لا یملکون منه خطابا د جنت په درجاتو کې چې کم تفاوت دی او فرق دی په هغې کې یو جنتي اختیار نه لري چې خدای سره خبرې وکړي چې دا ده له دونه ثواب ولې ورکوي او ما له یې ولې نه راکړي ده له ورکوي ته یې بل له یې ولې نه ورکوي دا اختیار څوک نه لري. لا یملکون منه خطابا یا دا مطلب دی چې میدان حشر کې بغیر د اجازت نه الله سره څوک د خبرو اختیار نه لري او دا اجازت د خبرو په محشر کې بعضې اوقاتو کې بعضې ځایونو کې به بعضې خلکو ته کېږي بعضې ته به نه کېږي. د خبرو اجازت به چاته وي چاته به نه وي کله به وي کله به نه وي. لا یملکون منه خطابا بندیان طاقت نه لري اختیار نه لري الله پاک سره د خبرو کولو. یوم یقوم الروح والملائکة صفا پکم ورځ باندې چې ودرېږي روح او ملائک صفا قطار قطار. روح نه مراد جبرائیل علیہ السلام او ملائک عام ملائک دي نو په دې عام ملائکو کې جبرائیل علیہ السلام ځان له ذکر کو ذکر د مرتبه د نورو نه زیاته ده د عظمت شان د اظهار د پاره مستقل ذکر د وشو عامنا خاص ذکر د وشو. او بعض روایاتونه معلومیږي چې روح د الله یو عظیم الشان لښکر دی چې فرشتي نه دي د فرشتو د انسانانو د پیریانو نه غیر یو بل مخلوق دی یو عظیم الشان لښکر دی د الله هغې ته روح وایي. هغه روح او عام فرشتې دا ټول به راشي او قطار قطار به وي وبدرېږي قطار. یوم یقوم الروح والملائکة صفا په کومه ورځ باندې چې وبدرېږي روح په معنا د تمام جاندار هم راځي چې تمام جاندار به ودرېږي ملائک به ودرېږي یا روح هغه خصوصي لښکر د الله هغه به ودرېږي فرشتې به ودرېږي یا خاص جبرائیل علیہ السلام او عام فرشتې ټولې به ودرېږي صفا قطار قطار. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون خبر بنكي الا من مگر اغسوك اذن له الرحمن کہ اللہ جنو میں رحمان دے غوت حکم کی وقال صوابا او دے خبر درست کی خبر درست کری وی دا خبر اجازت بچا تکیگی کہ پا دنیا کے سم خبر کری
سم خبر کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمه چې چاویل ده سم خبر کړی دا نو دې کلمې والا به سفارش کوي او دې کلمې والا د پاره به کوي کلمې والا به سفارش کوي یعنی نیکان بزرگان د کلمې خاوندان چې الله بخلی دی او لویه درجه ورکړې ده دوی به سفارش کوي او چا له به کوي چې دا کلمه چا ویل هغه ګناهګار دی هغه له به کوي چې دا کلمه نه ده ویلې هغه لاړو سفارش کوي نه لا يتكلمون خبر بنكي إلا من مگر أغطوك أذن له الرحمن الله چنمي رحمان ده أمر كريوي حكمي كريوي وقال صحابة أو دسم خبر پا دنیا کی كريوي ذلك اليوم الحق دار وز حق دا سچر وز دا حق وز دا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن پس اغسوک شاء چه اغواری اتخذ الى ربه چه انیسی خپل رب طرف تا مآبا ٹکانا خپل رب طرف تا ٹکانا انیسی نو کدا چاقوخی چه رب طرف تا ٹکانا انیسی نو ٹکانا لی انیسی انا انذرناکم بے شک من یرولی تاسو عذابا قریبا دا یو عذاب نه چې هغه نږدې راتلونکی دی یو افت او یو عذاب چې نږدې راتلونکی دی یوم ینظر المرء ما قدمت یداه په کومه ورځ باندې ینظر المرء چې سړی به نظر کوي ګوري به ما قدمت یداه هغه څه ته چې وړاندې رالیږلي دي لاسونو د نیک عمل کړی دی که بد عمل کړی دی هغې ته به انسان ګوري ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا وایي به کافر انسان یا لیتنی هی افسوس کنت ترابا کاش چې زه خاورې وې یا خو زه اړو پیدا نه وې چې مخکې څنګه خاورې ومه نو مقسې به خاورې ومه او یا چې انسان جوړ شما نو په حساب کتاب کې د گرفتار نه وي خاورې شوي دي وي یوم ینظر المرء ما قدمت یداه په کومه ورځ باندې ان ینظر المرء چې هر انسان به نظر کوي ګوري به خپل عملونو ته په خپلو سترګو باندې به ویني چې څه عمل یې کړی دی هغه عمل به ټول دا بنده په خپلو سترګو باندې ویني فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره که د په اندازې د یوې ذرې عمل یې کړي د خیر یره هغه ویني ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره نو که شر یې کړي هغه شر به ویني او که خیر یې کړي نه خیر به ویني او دی عملونو له الله پاک جسم ورکی شکل به ورکی او دا بنده به ورته ګوري نو د دغې ورځې نه مراد د محشر ورځ ده یا د مرګ ورځ ده د مرګ په ورځ باندې اوم انسان ته خپل عملونه ښکاره شي او یا په برزخ کې به دی د خپلو عملونو آثار او علامې ویني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا واي بكافر انسان يا ليتني كنت ترابا کاش د خاورې وي د قیامت پر ورځ تمام روی زمین یو اواره تخته به جوړه شي او انسانان پیریان په دې ځمکه پیدا شوي زناور دا ټول به راجمع شي که دې زناورو په یو بل باندې په دنیا کې ظلم کړي نو هلته به بدلې واخیستې شي زناور په دنیا کې ظلم کړي په بل زناور یو ښکرور لګېدلی او بل بې ښکرو یې وهلی دی نو ته خو یې بس د دنیا کې تېره شوله خو په قیامت کې به دا زناور هم پیدا شي او الله عدل او انصاف کوي نو دا ظالم زناور چې دی نو دا مظلوم زناور به خپل بدل هلته والي
نو بیا به ورته خاورې شي، کونو ترابه خاورې شي، نو دا ځناور به ټول خاورې شي. نو دغه وخت کې به دا کافر تمنا کوي یا لیتنی کنت ترابه، کاش چې زم خاوره وي، چې د حساب کتاب او د جهنم د سزا نه خو بچ شوی وي. کافر انسان وي یا لیتنی کنت ترابه. ګوره دا خره ټټوان وغیره یو بل نه بدل واخیست نو خاوره شو، نو دوزخ نه خو بچ شو. نو که زم د دې ځناورو په شانتې وي او اوس زم خاوره شوی نو ښه به نو دا کافر د ډنګرو نه بدتر. اولئک کالانعام، دوی د ډنګرو په شانتې، بل هم اضل، بلکې د ډنګرو نه هم بدتر دي. ځکه ډنګر خو خاوره شو، د عذاب نه خو بچ شو، او دې د عذاب نه بچ کېږي. دې وایي یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، وایي به کافر کاش چې زه هم خاوره وي، یا خو پیدا نه وي خاوره وي، یا چې پیدا شو نو بیا د ځناورو په شانتې وي چې بیا خاوره وي او د عذاب نه بچ وي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.